عزتمندو دا درې قسمه خلک په دې حدیث کې بیان شو. اول نمبر هغه انسان چې هغه خپل پنسي د ګټو نه ښکته کوي. دویم نمبر چې کوم یو انسان زباتنې کوي په چا باندې څه زباتي. او دریم نمبر چې د دروغو په قسمونو باندې خپل سوداګانې خرڅوي، تاجر دی، دکاندار دی. نو نبی علیه الصلاة والسلام وایي 4 قسمه سزاګانې د هغې دپاره دغه دي. مسلم شریف کې حدیث دی 293 نمبر حدیث د ابو ذر رضی الله تعالی عنہ نه دا روایت نقل شوی دی. ابو ذر رضی الله تعالی عنہ فرمایي وقال رسول الله صلی الله علیه وسلم، رسول الله صلی الله علیه وسلم کو فرمائے 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فقرأها 3 مرار. قال أبو ذر خابوا وخسروا من هم يا رسول الله؟ قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. یہ حدیث ته سوچ وکړئ عزتمندو، او د دې کارونو به ځان ساتو. دا کوم چې په دې حدیث کې بیان شوي دي د دې نه به ځان ساتو. قرآن او حدیث چې وکتلی شي، بعضې په قرآن کې، بعضې په احادیثو کې تقریبا 10 کسان دي چې د هغې سره الله تبارک وتعالی خبرې په ورځ د قیامت باندې نه کوي. د رحم والا خبرې اوس الله رب العالمین نه کوي. الله تبارک وتعالی ورته د رحمت په نظر سره نه ګوري، د غضب په نظر سره به ورته ګوري، خو د رحم په نظر سره به ورته نه ګوري. او الله تبارک وتعالی به د مصیبتونو نه پاک نه کی، د عذابونو به الله رب العالمین پاک نه کی. او الله وی دردناک عذاب به ورلا. عزتمندو دا څوک دي چې دا دومره سزاګانې د هغې دپاره دي؟ اولنۍ سزا چې الله رب العالمین به ورسره د خوشحالۍ او د رحم خبرې به ورسره الله رب العالمین ونه کي. دا څومره لوی عذاب دی. ورځ د قیامت به ورسره الله رب العالمین د خوشحالۍ د رحم خبرې نه کوي. دویم نمبر عذاب د هغې دپاره دا دی چې الله رب العالمین به ورته د رحمت په نظر سره ونه ګوري، د غضب او د غصې په نظر سره به ورته ګوري، خو د رحم په نظر سره به ورته ونه ګوري. او دریم نمبر د دغه انسانان دیو به د عذاب نه چرته پاک نشي، د مشکلاتو نه پاک نشي. او 4 نمبر عذاب چې دردناک عذاب به ورلا. دا 4 قسمه سزاګانې دا چا دپاره دي؟ نو دې حدیث کې 3 کسان ذکر شوي. ابو ذر رضی الله تعالی عنہ فرمایي وقال رسول الله صلی الله علیه وسلم، رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة. 3 کسان دي الله تبارک وتعالی به اوس په ورځ د قیامت باندې خبرې ونه کي. ولا ينظر الیهم، الله رب العالمین به ورته د رحمت په نظر سره ونه ګوري. ولا يزکیهم، او الله رب العالمین به د مصیبتونو نه، د مشکلاتو نه، د عذابونو نه پاک نه کی. ولهم عذاب علیم، او د دې دپاره به دردناک عذابي. یا ابو ذر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا خبره 3 ځله وکړه د اهتمام د وجې نه، چې دې له امت اهتمام ورکړي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا خبره په زړونو کې کېنوله. نو نبی علیہ السلام 3 ځله دا خبره وکړه چې داسې خلک دي، 3 قسمه خلک چې الله رب العالمین ورله دا عذابونه ورکوي. ابو ذر رضی الله تعالی عنہ ناسو هغه خابوا وخسروا من هم یا رسول الله. دا الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خډیر تاوانیان خلق شو، دا خډیر نامراد دي، دا خډیر تاوانیان دي. دا څوک دي؟ دا راته بیان کا. رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل اول نمبر
المسبل هغه انسان چې خپل لنګ خپل پرتوب د هغې پنسي د ګیټو نه ښکته ساتي. نبي علیه الصلاة والسلام وایي د دغه انسان دپاره دا 4 قسمه سزاګانې دي چې الله به ورسه خبرې نه کوي، الله به ورته د رحم په نظر نه ګوري، الله به د مشکلاتو نه پاک نه کي، دردناک عذاب به ورله. دې باندې بیا ډېر احادیث دي او دا څومره لویه ګناه ده. نو چېرته موږ دې ګناه کې که څوک مبتلا یو نو د دې نه ځان بچ کړو، آینده لپاره دا ګناه نه کوو. اول نمبر نبی علیه السلام المسبل چې کوم یو انسان د تکبر د وجې نه خپلې پنسې د ګیټو نه ښکته ساتي. دا موږ ته معمولي ګناه ښکاري خو دا ډېره لویه ګناه ده. دویم نمبر نبی علیه الصلاة والسلام والمنان هغه انسان چې زباتنې کوي، چاله څه ورکړي بیا پې زباتي، ما در صدا کړي ما در صدا کړي، معمولي خبر راشي بیا پې زباتي. نو دې دپاره هم دا 4 قسمه سزاګانې دي. او دریم نمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل والمنفق سلعته بالحلف الكاذب هغه انسان چې د دروغو په قسمونو باندې خپله سودا خرڅوي، د هغې مانګ سیوا کوي چې خلک دا واخلي نو قسمونه خوري. قسم دی دا 1 نمبر چیز دی، دا داسې مزیدار دی، د هغې پیدو دپاره قسمونه خوري چې ګاهکو ته را متوجه کي او د دروغو په قسمونو باندې خپله سودا خرڅوي. نو عزتمندو دا 3 قسمه خلک په دې حدیث کې بیان شو. اول نمبر هغه انسان چې هغه خپلې پنسي د ګیټو نه ښکته کوي. دویم نمبر چې کوم یو انسان زباتنې کوي، په چا باندې څه زباتي. او دریم نمبر چې د دروغو په قسمونو باندې خپلې سوداګانې خرڅوي، تاجر دی دکاندار دی. نو نبی علیه الصلاة والسلام وایي 4 قسمه سزاګانې د هغې دپاره دغه دي. اول نمبر د الله رب العالمین به ورته د رحمت په نظر سره ونه ګوري، الله رب العالمین به ورسره خبرې ونه کي، الله تبارک وتعالی به د مصیبتونو نه پاک نه کي او دردناک عذاب به ورله